पाकिस्तान साउथ अफ्रीका ला शिकस्त वर्को په سیمی فائنل میچ کې اور پاکستان د ټری نیشن سیریز فائنل تک کوالیفای شو چې فائنل میچ نیوزیلند سره دی سبا لجی سبا میچ ټیم شروع کیږي غزان لا بیا یو بیل ټاپک ته پاغه باندې او بات کې ډیسکشن کو خو پرون چې کم میچ شوی داغه په سکور کارت باندې خبره کو او سپیشلی سلمان علی آغا او محمد رضوان زبردست اننګز کړی دی سلمان علی آغا او محمد رضوان په وجه باندې پاکستان په ون ډے فارمیټ کې 352 رنونه پړومبي ځل باندې چیس کړ 352 رنونه په ون ډے فارمیټ کې پاکستان نو چیس کړی تر اوسه پورې چیس کې جی رومبني بیټینګ کې دیشي پاکستان کړی وي خو په چیس کې پاکستان 352 سکور نو کړی سرسری په سکور کارت باندې خبره کو بیا د هر کلاډي په پرفارمنس باندې انډیویډوالي خبره کو رومبني بیټینګ ساوث افریقا کړو ټاس ګټلو رومبني بیټینګ اشتلو 352 رنونه جوړ کړو 15 کلاډیان اوټ 500 ورونه مکمل وخلو چې کلاسن پکې زبردست اننګز کړو 87 رنونه کلاسن جوړ کړو او برټس کې پکې 83 رنونه جوړ کړو د پاکستان طرف شاهین افریدي 2 وکټ ایشتلې او 66 رنونه ور کړو او خوشدل شاه یو وکټ ایشتلې او 39 رنونه په او اورونو کې ور کړو شاهین افریدي 10 ور 66 جی بیا ورپسې پاکستان دا سکور چیس کړو 355 ورپسې کړو سلور کلاډیان اوټ په 49 اورونو کې جی شپږ بارونه سپیر پاتیو سلمان علی آغا 134 رنونه جوړ کړو د پاکستان طرف په 103 بالونو باندې او محمد رضوان 122 رنونه جوړ کړو په 128 بالونو باندې د ساوث افریقا طرف مولډر 2 وکټ ایشتلې وي 90 رنونه ور کړو انګیډي یو وکټ ایشتلې و او 74 رنونه ور کړو جی دا پکې خ بالینګ او بیټینګ چې چا کړو دا غي پرفارمنس جی اوس په موږ د پاکستان په کلاډیانو باندې خبرو کو محمد رضوان هم ډیر ټایم پاس پاکستان لپاره میچ فینش کو چې نټ اوټ راووتو نټ اوټ پاتې شو چونکه بیټینګ کنډیشن چې کومو د نېشنل سټیډیم کراچي چې کوم سټیډیم ټوټلی بیټینګ لپاره پیچ جوړ دی جی وکټ ټوټلی د بیټینګ لپاره جوړه و نه په د سپینر لپاره لګ ډیر داسې ټرن پکې نه پکې د فاست بالر لپاره وکټ کې څه لار وتا ټوله وکټ هم د بیټسمن لپاره جوړه و بابر اعظم یو ځل بیا ناکام شو فخر زمان یو زبردست سٹارټ پاکستان کرکټ ټیم لور کو چونکه بابر اعظم هم سٹارټ کې زبردست سٹارټ پاکستان ټیم لپاره وشته فخر زمان په وجه باندې د میچ میډل اورډر لپاره آسان شو فخر زمان اوټسټینډینګ بیټینګ روان کړو جی په فرست رومبني میچ کې هم د نیوزیلند خلاف فخر زمان زبردست اننګز کړو او په دې میچ کې هم تقریبا 141 رنونه جوړ کړو په 28 بالونو باندې فخر زمان زبردست بیټینګ خو سٹارټ پاکستان کرکټ ټیم لا پرووایډ کو خپه دغه سٹارټ بیا محمد رضوان هم زبردست وشو سعود شکیل چې کم دی سعود شکیل ګوره تاسو را په فخر زمان په کریس موجود دی غيو سیډ نه لګیا سکور کوي نو بیا تاسو غلط شاټ وي سعود شکیل د خپل غلطۍ په وجه باندې اوټ شو جی سعود شکیل نه پس بیا محمد رضوان راغو سټیو کا په وکټ باندې سٹارټ کې لګ سلو روان کړو گیم خو بیا چې کلا بال ول ښکارا شو ورس آسان شو هغه لپاره مطلب بیټ په بال باندې راغو نو بیا هم سکور روان کو ورسره سلمان علی هم سٹارټ کې لګ مطلب ون ډے میچ هغه کې د بیټسمن لډیر جات ټایم ملاويږي سټ کېدو د لپاره هم چې کله بیټسمن سټ شنو بیا هغه ټارګټ اچیو کول شي نو دغه رنګ رضوان او سلمان علی هغه هم په دغه باندې هم په دغه سټریټجی باندې کارو کو چې پهله بالونه لګ ویسټ کړو خو هغه بالونه بیا رستو ریکور کړ زبردست بیټینګ زبردست طریقې سره دواړو بیټینګ روان کړو او زبردست طریقې سره 200 پلس پارټنرشپ هم دواړو کو نو پاکستان لپاره داسې پرفارمنس د میډل اورډر له هم په کار د په چیمپئن ټرافي کې پرون محمد رضوان پریس کانفرنس کې هم دا خبره وکړه چې تاسو په موږ یقین ساتئ مطلب موږ پاکستان ریپرزینټ کو تاسو په موږ یقین ساتئ او موږ هم دې سیریز کې واپسی کوو نو عمدا څنګه گیم چې نن او شو سوري پرون چې کوم د ساوث افریقا خلاف د پاکستان کرکټ ټیم کې لړیانو کو عمدا غرنګ گیم د پاکستان کرکټ فینس دغه په چیمپئن ټرافي کې هم واړي نو په چیمپئن ټرافي کې هم یو خبره په سکواډ باندې سومره غټ تنقیدونه د پاکستان په سکواډ باندې شو اوس خو 12 تاریخه پورې آی سی سی ډیډلاین ورکړو چې 12 تاریخه پورې تاسو په سکواډ کې چینجز کول شي 12 تاریخ هم تیر شو چینجز اوس په سکواډ کې نه کیږي هم دې سکواډ سره د پاکستان کرکټ ټیم آی سی سی چیمپئن ټرافي ټول میچونه کوي جی هیڅ قسم رد او بدل پدې کې اوس نور پوسیبل نه دی هغه پوسیبিলিټي چې کومه هغه ختم شو همغه اوپننګ بابر اعظم او فخر زمان دی اوپنر هم پراپر په ټیم کې شامل نشو په مشرف باندې هم تنقیدونه هغه هم ډراپ نشو نو دې ټیم سره دې پلینګ 11 سره با پاکستان کرکټ ټیم کوشش کوي چې چیمپئن ټرافي کې هم میچ چې حسنین خان له موقع ملو حسنین خان هغه موقع کیش نه کا هغه رنګ پرفارمنس یو نو کو نسیم شاه ډیر ټایم شو داسې امپریسیو پرفارمنس نه کړ خو په دې وکټ باندې نسیم شاه پرفارمنس نه کوي شاهین افریدي بیا هم لیفت هاند فاست بالر دی هغه لګ ډیر مطلب س ایج ملو شي هغه لګ ډیر خبالینو کې وکټ رو باسي خو نسیم شاه لا وکټ نه ملاويږي نسیم شاه له هم په دې مطلب د
سیریز کې واپسی پکار ده چې ښه پرفارمنس وکړي. نو دا د پاکستان کرکټ ټیم پرفارمنس چې ډېر کرکټ فینس ته خوشاله ما به تاسو سره په هم لګ ډېر ډسکشن وکم. ډېر زیات مننه. والسلام.